پروګرام به په دې برخه کې دا وخت موږ سره د انجمن تاجران ادینزي او چکدرې صدر خواجه عبدالغفور صاحب ولاړ دی. څوک چې د ادینزي اصلاحي جرګې صدر هم دی، دی په اسلامي سټډي هم د شته او سیاسي سټډي هم شته او ورسره چې کوم سماجي خدمات هم دي. صدر صاحب موږ تپوس کوو چې خلک چې کوم دی هغه د څیزونو د ګرانۍ نه فریاد کوي. بیا په ګرانۍ کې چې کوم دی هغه بیا ذخیره اندوزي هم راځي او ورسره چې کوم دی نور چې کوم دغه دي لکه مطلب دا سره قیمت راوړي ارزان او خرڅی ګران. نو په دغه حواله موږ چې تاسو په اسلامي دغه باندې هم لږ دغه وکړو د بازار د صدر په حیث هم خبره وکړئ. جی بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو اسرار صاحب ستاسو انتهایي مشکور چې تاسو په هر رمضان کې چې کوم دی د خلکو باندې کوم چې براه راست متاثره کیږي او دوی موقف علی د ټول نه مخکې کومه بنیادي خبره چې تاسو وکړه چې یاره ذخیره اندوزي، نو دا ذخیره اندوزي قطعي طور په شریعت او په اسلام کې چې کوم دی دا مکمل حرامه ده. کم خلک چې ذخیره اندوزي کوي او په دې وجه باندې هغوی مالونه سټور کړي چې یاره دې له به ریټ راځي او د خلکو د مجبورونو به بیا غلطه پیدا لو، نو دا چې کوم دی په دې قطعي احادیثو باندې چې کوم دی د دې ډېر سخت انتهایي ممانعت شوی دی. زه په دې موقع باندې تاسو یو دویمې خبرې طرف ته اشاره وکړه چې یاره دا خلک ذخیره اندوزي کوي او د نرخ دپاره چې کوم دی دا سامانونه دوی سټور کوي، نو دا آیا دا ذمهداري د چا ده؟ اوس هر سړی خو د الله نه نه یېرېږي چې یاره اوس فرض که زه شوم ته شوې زه په مونږ کې که فرض که تربیت شوی د الله نه یاره به په مونږ کې یا به په مونږ کې نه وي، کیدای شي زمونږ تربیت نه وي شوی، خو دا بنیادي ریسپانسیبلیټي د چا جوړېږي چې یو سړی دی چې دا سره چې کوم دی د ګیري او د پټکي چې کوم دی او سره د ظاهري شکل و صورت د زبرګانو دی، خو بیا هم ذخیره اندوز دی او بیا هم چې کوم دی حرام خوري کوي، بیا هم چې کوم دی په دې رمضان کې د مسلمانانو د مجبورونه غلطه پیدا لي. نو آیا دا به چې کوم دی ما او تاسو او که نه د دې سره ذمه داران شته؟ نو د دې چې کوم ذمه داران دي هغه دلته زمونږ حکومت کې نیولي دي، یو ته ای سی وی بل ته ډي سی وی. خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې تاسو کله ای سی وی نو چې راوځي بازار ته نو په هغې پسې 100 ګاډي وروستی 100 تې مخکې او چې کوم دی 50 کسه نفري ورسره وي. خو د ده نه دا تپوس د اوسه پورې په دې رمضان کې زه په دې په ګواهي دا ټول قام په دې ګواه دی چې دی د اوسه پورې نرخنامه ورکوي خو دا امپلیمنټ کېږي نه، په کاغذ کې نرخنامه ده او امپلیمنټ کېږي نه، نرخونه د هغې په حساب باندې نه دي او دا قوم او د زه په دې ټایم کې حالانکه د تاجرانو نماینده یم خو زه بیرته بیا د قوم بچی یم، زه به هغه خبره کوم کوم چې عند الله له ورتلي دي. نو زمونږ کوم موجوده ای سی دی یا موجودې هم د ټولو صوبه کې هم دغه پوزیشن دی چې نرخنامه خو ورکوي خو د هغې چې کوم دی عملي کېده نشته، امپلیمنټیشن یې نشته. نو بنیادي وجه دا ده چې یو سړی هته دا پته ولګي چې زما نه د تپوس څوک نشته، نو هغه بیا ذخیره اندوزي هم کوي، په خپل طبیعت چې کوم دی شیزونه هم خرڅوي، په خپل طبیعت نرخ هم ورکوي. د هغې بنیادي ذمهداري چې کوم دی کم اهل کار دلته ناست یو په کروڑونو روپۍ تنخواګانې او فیسیلیټیز یې هغه اړو خبر نه دي چې په دې علاقه کې په دې بازار کې یاره نرخ او نرخنامه دا متوازن ده، دا متوسط ته په دې عمل کېږي او که نه کېدی نه دا خبر نه دي. او آخري خبره چې کوم بنیادي تاسو وکړه چې ذخیره اندوزي، نو که فرض که زمونږ د عقیدې دې خولې ته مونږ دا نن زمونږ روژه ده خو که زمونږ د عقیدې چېرته مونږ د الله دپاره نیولې ده نو پکاره چې دغې الله هم دغه حکم دی چې ذخیره اندوزي، منافقخوري او چې کوم دی غلط نرخ او چې کوم دی 2 نمبر اشیا دا مکمل حرام دي او دا چې څوک کوي نو د هغه روژه کم سے کم روژه د هغه نه نیسي ځکه چې په حرامو باندې نه پېشمنۍ کېږي او نه روژه کېږي. زه په آخر کې بیا اسرار صاحب ستاسو او د خیبر ټي وي انتهایي شکریه دا کوم چې زموږ موقف یې واخیست او زموږ خبرې واورېدې. ډېره مننه.